سړی باندې جمع فرض ده، څوک چې جمع نه کوي دا سپیر کیږي، مخې بدرنګیږي، رزق کمیږي، الله ته خفه کیږي، رسول الله سلام ته خفه کیږي، په معاشره کې بدنامیږي. الله پاک سرونه مونږ ته لاړل، شابه تم لاړ شه، شابه ماشومان هم پاڅېدل. نو دینداره ښځه به تا داسې کوي د آخرت په کارونو کې به در سره مرسته کوي. خاونده درته وایي په تا باندې خو حج فرض دی، خاونده خوند به ونه کړي چې ما هم څه پیسې جمع کړي دي او ته هم کا او حج ته به داخله وکړو. خاونده شابه که نه عمرې ته ځو نه، ډېره مزه کوي په رمضان المبارک کې عمره. شابه د مکې مکرمې دیدار به وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته به لاړ شو. خاونده پیسې مې جمع کړي دي، تبلیغ ته نه ځي، د ماشومانو نه بېغمه شه، شابه د الله په لاره کې ووځه. داسې به کوي که نه به کوي؟ خاونده یو مدرسه دې راته نه جوړوله، دې کور کې خیر دی، موږ به په خپله کمره کې نه کینو، ته به مازدیګر وخت کې کور ته نه راځي، دغه یوه کمره ده، جنکیانو ته به زه سبقونه وایم. خاونده الله به رانه خوشحاله شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به رانه خوشحاله شي، دینداري به خلکو ته ورسو، علم به خلکو ته ورسو. دغه دینداره ښځه ده. او کله چې داسې وکړل کامیاب شولې. د انتخاب به د کومو زنانو کوئ؟ کومو ځوانانو چې بیبیانې نه دي کړي، د دیندارو واده ده. ځوانانو ته وایم ستاسو په الله قسمي چې د دیندارو ښځو انتخاب وکړئ، خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله کوي، الله جل شانه خوشحاله کوي. او کله چې الله خوشحاله کو او د الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خوشحاله کو، نو دغه الله به آیا په موت غیرت نه کوي؟ ځوانانو تاسو ته وایم قسم په الله چې الله به په موت غیرت کوي. الله جل شانه به ستا د غریبه ښځه مالدار کی، الله جل شانه به تا مالدار کی، الله جل شانه به دې برکتي کی. بچی چې کېدل علما به حافظان به، ولې ښځه دې دینداره ده. بچی چې کېدل نو الکان به دې د ګانو والی، د بجاګانو بجانو والا به، بچی به دې ګیرې خرې، ولې ښځه دې دینداره نه ده. د ښځې خو صیبه ډېره غټه ذمواري ده. ښځې ته خو الله ډېر عزت ورکړی. دا اوله مدرسه ستا د بچي دپاره، ستا د ښځې غېږه د غېږه، که ښځه دې دینداره وه، د هغې دا پاکې پی چې ستا بچي وخوړلې، بچی به دې عالم کېږي، بچی به دې حافظ کېږي، بچی به دې مفتي کېږي، بچی به دې امام شي، بچی به دې مجاهد شي، بچی به دې تبلیغي شي. او که نه ښځې دې یو وخت مون نه کاو او دا بیکار او ناولي پی ستا بچي خېټې ته ورغلل، ستا بچی خو په همدې باندې غټېږي. بچی به دې چرسي، بچی به دې پوډري، بچی به دې نشهي، بچی به دې ګیر او برید خرئ، بچی به د علماو پسې کنځلې کوي، بچی به دې په قرآن عظیم الشان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نکته چینی کې خبرې به پکې راوباسي، بچی به دې شپه ورځ د بدعملانو سره ناست دي. نو دا به دې پیدا شي، جړاګانې به کوې. کله به بچي ته وې چې زه خو خودکشي کومه، ولې بچی مې بدعمله دی. کله به چې پلانکي ځای کې چې دی جواري کړې ده، هله 1 لک 2 لک روپۍ پکې داخلې کوي. کله به یو څوک راځي ستا دروازه به ډبوي، کله به بل څوک راځي ستا دروازه به ډبوي. کله به یو رنګې بدماشان په بیټک کې ناست دي، پیسې به درنه غواړي، کله بل رنګې بدماشان. کله به پولیس تا په کور باندې چاپي وي، ولې بچی دې بدعمله دی. دا ولی د بیکاره د بلمازه ښځې پی خوړلي، دا بیکاره او بلمازه ښځه چرته وه محترمه؟ دا ما خپله په نکاح باندې اغستې وه. صیب د څه د وجې نه؟ د مالدارۍ د وجې نه. صیب د څه د وجې نه؟ د هغې د حسن او جمال د وجې نه. صیب د څه د وجې نه؟ د هغې د خانداني نسب د وجې نه. او ما د ښځې دینداري نه وه انتخاب کړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه مې پرېښې وه. نو نن دا دې په ښځه باندې م جړاګانې کوم او په بچي باندې م جړاګانې کوم. نن د ګاونډیانو په مخ کې م ټیټې سترګې، د ورونو په مخ کې م ټیټې سترګې، او د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې به م ټیټې سترګې پیش کېږي. ولې تا دینداره عالمه صالحه ښځه نه ده انتخاب کړي؟ نو داسې به کوو انشاءالله، کوو انشاءالله.